مقرر بیانې الحج اشهر معلومات د حج د پاره معلومه میاشت دي چې بدغه میاشتو کې د عبادت خاص دی د دین علاوه میاشتو کې د حج اهم فریضه نه ادا کیږي ومونږ تاسو غور کو نو مفسرینو د اشهر معلومات لاندې لیکلي دي چې د دین درې میاشتې مراد دي یو د شوال میاشت یو ذوالقعده او یو ذوالحجه دا درې میاشتې مراد دي او بعض مفسرین دا فرمایي چې دین شوال ذوالقعده او د ذوالحجه اولنې لس ورځې مراد دي او دا قول راجح هم دی چونکه اشهر ذکر شوی دی او د شهر اطلاق په پوره میاشت باندې کیږي نو بعض مفسرین وایي چې دا درې میاشتې ته پوره مراد دي او صحیح خبره ده شوال ذوالقعده او د ذوالحجه اولنې لس ورځې ته مراد دي نو دا د یو عبادت یو سلسله شروع و د رمضان مبارک نه کومو تاسو غور کو نو د رمضان په میاشت کې دوه قسمه عبادتونه د سیو چې دغه میاشت سره خاص یو فرض روزه نیول او دویم تراویح با جماعت ادا کول نو د رمضان د میاشت نه علاوه چې کوم یولس میاشت دي بده کې فرض روزه نشتا تراویح با جماعت نشتا نو دا دغه میاشت سره خاص عبادتونه اومدک کشان ورپسې د شوال ذوالقعده ذوالحجه دا درې میاشتې د سیدي چې بده کې هم یو دوه عبادتونه خاص دي یو عبادت د حج بیت الله د بیت الله شریف حج کول او دوی قربانی کول دا دوه داسې عبادتونه دي چې صرف په دې درو میاشتو کې ادا کیږي د دینه علاوه په نورو میاشتو کې نه د قربانۍ په نوم باندې سخی ذبح کیږي البته نفلی عبادت کی دي شي عمره کی دي شي د کشان انسان عام صدقه کوي عقیقه کوي نو حیوان ذبح کی خو لیکن د قربانۍ په نوم چې کوم په غټ اختر کې کیږي نو دا هم د دې میاشت سره خاص دي روایتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مفهوم داسې دی چې د شوال میاشت کومه چې شروع ده دا ډېره د عظمت او ډېره د بزرګۍ والا میاشت نو چې ډېره د عظمت ته نو بده کې د اعمالو اجر هم ډېر زیات دی په رمضان پسې دا ډېره زیاته د بزرګۍ والا میاشت ده بده میاشت کې ډېر اهم کارونه شوي دي د اسلامی امور او اعتبار سره امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نکاح په شوال کې شوی ده